بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. نو منګه د قصر خبره تر شروع کړو چې د قصر موصوف علی صفت او قصر صفت علی الموصوف. نو هم ویلو چې د دوانو درې قسمونه دي: قصر افراد، قصر تعین او قصر قلبی. قصر افراد ته وایي چې د مخاطب په ذهن کې دا حکم 2 3 سلور 15 شپږ له سوشلو کسان ته شاملي او ته دا موصوف د یو سره خاص کوي یا صفت د یو سره خاص کوي. نو دې ته ویلږي قصر افراد. افراد به ځکه وایي چې دا ما یو څه په یوازې باندې کوي، یوازې کوي. او قصر قلبي په دې کې د مخاطب په ذهن کې یو کس وي یا د مخاطب د پاره یو صفت وي. د مخاطب د پاره یو صفت ثابت دی یا د صفت د یو موصوف د پاره ثابت دی، خو هغه یو چې د متکلم په د مخاطب په ذهن کې یو او د متکلم په ذهن کې بل. نه د متکلم او مخاطب ته چې ستا په ذهن کې رقم د دانه نه بلکې دې په ځای باندې بل یو دی او دې باندې باندې. او په قصر افراد کې د مخاطب په ذهن کې 2 3 4 5 یا موصوفونه بغیر بیا بغیر صفاتونه ډېری پوه شئ. او په قصر تعین کې صرف 2 سيزونه د په ذهن کې لکه ته پته ده چې ما قائم الا زیدون. نو دی وایي چې لکه دا زید لپاره یا قیام ثابت دی یا قعود ثابت دی، خو متعین کولو لپاره پکې دی دا دقیق. یا دی وایي ما زیدون الا قائم، نه لګي د په ځای کې دا چیرې زید او عمر که خو یو ولاړ خو چې کم یو دی. نو دا یې تعین د لپاره دغه ته چې کوم پکې متعین کیږي ته قصر تعین وي. او تساوى عنده یا بد ادوانه د متکلم په مخاطب باندې بدوانه برابر وي. عطفنا على قولي يعتقد العكس على ما يفصح عنه لفظ الايذاء. وای چې د اعتقاد لري د عکس على ما يفصح عنه لفظ الايذاء چې په ایذاء نو کتاب کې په دې خبره باندې تصدیق کړل شوی دا. اي المخاطب بالثاني چې مخاطب په بدویم سره یعنی د قصر قلبي چې اما من يعتقد العكس چې اعتقاد عکس لري، و اما من تساوى عنده الامران او اما من تساوى عنده الامران یا بای چې د سره په دوانه سيزونه په باندې برابر وي. اني الاتصاف بالصفه المذكوره یعنی په دغه مذکوره صفت سره متصف کېدل و غیرها یا په قصر الموصوف و اتصاف الامر المذکور او یا په دغه مذکور موصوف مذکور سره متصف کېدل وغيره بصفه في قرص الصفه حتى يكون المخاطب بقول ناجيب مخاطب ذنب يقول سر ما زيد الا قائم. من يعتقد اتصافه بالقيام او القعود من غير علم بالتعيين چې ما زید الا قائم دی وای نو دی دا متصف کوي په یو صفت پورې، غواغه صفت چې نه دته بدبو کې یو خو دی خو کم یو دی نو په تعین کې دا چې دا شک دی. نو قصر تعین کې د دې چې دا تعین کې چې دا یو صفت دی. وبقولنا ما شاعر الا زيد چې شاعر نه مگر دا په قصر صفت الموصوف مثال له. من يعتقد ان الشاعر زيد او عمرو چې دا شاعر یا خو زید یا عمر دی خو من غیر ان يعلموا على التعيين متعین باندې ته په دې چې تعین معین تور باندې ته په دې چې کم یو دی نو په قصر تعین کې دغه یو تعین کیږي. ويسمى هذا القصر قصر تعين. او دې قصر تعین ویلي لتعيينه ما هو غير معين عند المخاطب دغه چې د مخاطب باندې کوم غیر معین دی نو هغه متعین شي. فالحاصل هنا حاصل دا شوه ان التخصيص بشيء دون بشيء قصر افراد چې یو څه ببل څه سره خاص کول نه ببل سره نو دا قصر افراد ده. بیا کا دون شيء یعنی کا موصوف پورې په دې موصوف پورې په نور پورې نه ده نو دا قصر افراد ده. او دا صفت ده دا نور صفاتونه نه دي نو قصر افراد ده. والتخصيص بشيء مكان شيء ان اعتقد المخاطب فيه العكس قصر قلب وان تساوى عنده قصر تعين. او په تخصیص کې چې کله تخصیص د یوسف په بل څه سره ای کچته مخاطب د عکس اعتقاد لرو جو بیا دا قصر قلبی دی او کا دغه دوانه د باندې برابر بیا قصر تعین دی. وذو وفي نظر په دې حاصل کې نظر دی ګوره لاول د قصر تعین لا د خبر شو چې قصر افراطی ته وایي چې مخاطب په دې کې 2 3 سلو 5 صفاتونه یا موصوف ته دی یو سره خاص دي دا قصر افراط شو. او قصر قلبی دی ته وایي چې د مخاطب په ذهن کې زید یو ته زید نه عمر دی. او دا مصنف رحمت الله علیه وایي چې لکه دا قصر قلب دا قصر تعین دا قسم لا د دغه قسم دی دا قصر قلبی قسم دی
چې لکه یو څه په بل څه سره خاص کول کړه هغه په ذهن کې عکس وو او تا دا یک سپیس کو جدا قلبي دی او کدا هغه په نسبت باندې دوه برابر وو نو هغه پکې دغه دی بیا ورته سوې لګي قصر تعین نه پدې کې دا نظر دی ځکه چې دا قصر تعین چې دی کنه دا ته د قصر قلبي یو قسم دی جوړ کو پوه شو مې باندې او امام سکاکی رحمت الله علیه خو دې سینه را کړي نو دا جواب ورکړي چې دی خو پر دې امام سکاکی رحمت الله علیه مقلد محض نه دی دا په نسبت باندې یو قسم دی قصر قلبي او د په نسبت باندې دوه قسمونه دي چې عکسي جو قصر قلبي به یو عکس کس نه دوه برابر دي جو به قصر تعین وي پوه شو مې باندې فلا حاصل ان تخصيص بشيء دون شيء قصر افرادين چې په یو څه سره خاص کول نه نور څه نه یو څه د پاره ته خاص کې او د نور د پاره خاص نه کې دا قصر افراد ده یعنی موصوف او صفتی وتخصيص بشيء مكان شيء او یو څه د بل څه په ځای باندې خاص کول د زید په ځای باندې عمر یا د شعر په ځای باندې لیکل کتابتو ان اعتقد المخاطب فيه العكس نو دا وایي چې تخصيص بالشيء مكان شيء د دوه قسمونه دي تخصيص الشيء مكان شيء د څو قسمونه دي دوه قسمونه دي ان اعتقد المخاطب فيه العكس کچته مخاطب د کداغه څه اعتقاد لرو نو قصر قلبي ده وان تساوى عنده او کچره دا د باندې برابر نو دا سره قصر تعین ده الګه پوښو به معنی فري باندې پوه شوي تخصيص شی مکان شی دی مصنف سو قسمونه ذکر کړل وا چې یو تخصيص شی به شی تخصيص شی مکان شی چې یو څه د بل څه په ځای باندې کاغه سو جو قصر قلبي دی هغه دوار د بل باندې برابر جو سره قصر تعین دی وفيه نظر پدې حاصل کې څه شری نظر دی بګولې ولي ان لو سلمنا زکات زمون دا خبره ومنو ان في قصر تعین چې په قصر تعین کې تخصيص شی بشی مکان اخر فلا يخفى نخفينا ان في تخصيص شيء بشيء دون اخر چې بدی کې دا خاصواله د اوسس ببل سره نه ببل سره هم دي فإن قولنا ما زيد الا قائم وما زيد الا قائم من هغه چاته ویل شو لمن دا چر برا يردد بين القيام والقعود چې د متردد وي شک وي د قیام او د قعود په منځ کې تخصيص له بالقيام دون القعود او تخاص کړه لپاره قیام نقد چقود الګه پوښوي ما زيد الا قائم تبع صورت کې وي چې د مخاطب په ځای کې دا چې د لپاره صفت دا قیام ثابت ده که صفت د قعود ثابت ده نو ته چې ما زين الا قائمون نه صفت د قیام دوله ثابت کو قعود ته سکو نفي ولهذا جعل السكاكي رحمه الله عليه التخصيص بشيء دون شيء مشتركا وهي دا تخصيص شيء بشيء دون شيء لا مشترك ګرځول په قصر افراد کې او په قصر بين قصر الافراد القصر الذي سماه المصنف چې هغه مصنف ولنوم ورکړه قصر تعین وجعل التخصيص بشيء مكان شيء قصر قلب فقط او دي تخصيص شيء مكان شيء د جنن دي صرف قصر قلبي ویلې او دا قصر تعین په هغه نه ویلې پوه شو به معنی نو موږ وایو چې دا مصنف رحمت الله علیه دا پر اشیاء کې جواب لیکل لري چې دغه نه مقلد ما نه نه بلکې قصر اضافي دا په باندې دوه قسمونه دي یو قصر قلب ده او یو قصر افراد ده او مصنف رحمت الله باندې درې قسمونه دي یو قصر قلب ده یو قصر افراد ده یو قصر تعین الګه پوه شو به معنی وسوي وشرط قصر الموصوف على صفه افراد عدم تنافي الوصفين خادي وقلبا حقوق تنافيهما وې په دای کې چې دغه قصر افراد کې په قصر افراد کې یو قصر افراد یو قصر قلبي دی کنه نو په قصر افراد کې چې دا کوم دوه وصفونه دي ثابتې نو په دې کې عدم تنافي شرطه عدم تنافي شرطه د دوه وصفونو په منځ کې عدم تنافي مطلب دا دی چې دا کوم دوه وصفونه لکه په قصر افراد کې د مخاطب په دې کې دوه درې څلور وصفونه یې کنه نو دا کوم وصفونه چې د دوه په منځ کې دا په منځ کې منافات شرط نه دي د دې په منځ کې به منافات دا پکې نه وي منافات په پکې نه وي او په قصر قلبي کې چې دا کوم خبره کوي نو د دې مخاطب دې کې چې کمی د دې او د بل په وسب په منځ کې به منافات پکې ضروری دي منافات پکې ضروری دي الګه پوه شو به باندې مثال نه پوه شو ګره وشرط قصر الموصوف على صفه افرادا او با قصر الموصوف على صفت کې دا چې کله قصر افراد وي د پر شر دار عدم متنافي الوصفين چې دوه وصفونه به منځ کې به تنافي نه وي بیا صحه اعتقاد المخاطب لپاره چې صحیح چې اعتقاد د مخاطب اجتماعهما في الموصوف د دوه جمع کول په یو موصوف کې حتى تكون الصفه المنفيه في قولنا چې صفت منفي به موږ قول کې شي ما زيد الا شاعر چې زید نه مگر شاعر دی كونه كاذبا او منجما يعني تبرس وجه ما زيد الا شاعر زید نه مگر شاعر دی وس زید نه مگر شاعر دی مطلب دا چې لکه لیکون کې نه
نجومی نه دی خو دې چې به ته نه وایې چې ما زید الا شاعر نه دی زید مګر شاعر دی نو د دې شاعر سره به ته داسې وصف به نه راولې چې غیر شاعر ته وایې مفهم به نه وایې مفهم معنی چې هغه په شعر باندې نه پوهېږي پوه شوې مې باندې یعنی دا کم وصفونه چې دوی وایي که نه دا کم وصفونه چې د مخاطب په ځای کې دوه درې څلور وصفونه وي نو د هغو په منځ کې عدم تنافات د دوو وصفونو په منځ تنافي الوصفین دا پکې عدم پکې ضروري دی چې د دوو وصفونو په منځ کې به عدم به نه وي پوه شو منافات به پکې نه وي په دواړو په منځ کې منافات به پکې نه وي لکه یو سړی دی چې کېدی شي که نه چې هم شاعر وي هم کاتب وي هم نجومي خو دی چې کېدی شي چې هم شاعر وي هم غیر شاعر وي نو دی چې په دې مخاطبه په دې ذهن کې چې کم دوه وصفونه راځي درې وصفونه راځي څلور د هغې په منځ کې به د عدم منافات چې دا به پکې تنافي الوصفین به پکې نه وي یعنی د دوه وصفونو په منځ کې به منافات نه وي پوه شوئ د دوه وصفونو په منځ کې به منافات و لکه ما زید الا شاعر دی به هر کس ته وایي چې کله مخاطب په ذهن کې دی چې دا زید نه دی مګر شاعر دی یعنی دی کاتب نه دی دی نجومي نه دی خو که دا په ذهن کې دا وه چې یاره دی ما زید الا شاعر زید نه دی مګر شاعر دی یعنی مفهم نه دی مفهم معنی غیر شاعر نو دا ولې ځکه چې شاعر او غیر شاعر دا د یو بل په منځ کې منافات دی پکې سړي پکې منافات نو په قصر افرادي کې با د تنافي الوصفین عدم ضروری دی یعنی د دوانو وصفونو په منځ کې به منافات بنوي د دوانو وصفونو په منځ کې به او په قصر مقلبي کې به منافات وي ما زید الا شاعر كونه كاتبا يكيل كاتب او منجما يا نجومي لا كونه مفحما مفحم ستوي اي غير شاعر يا غير شاعر لان الافهام هو وجدان الرجل مندل غير شاعر ينافي الشاعريه جاء شاعريه منافيه لك بوشو بلي معنی وشرط قصر الموصوف على صفه قلبا تحقق تنافيهما او قصر الموصوف على صفه دلیل پر شرط دا چې دغه وصفونه به یو بل په منځ کې منافات پوي لکه ته ما زید الا قائم زید نه مگر ولاړ دی یعنی ناسو نه نو قیام او قعود یو بل په منځ کې منافات دي کنه لکه په یوه باندې تنافل الوصفين حتى يكون المنفي في قولنا تشبه منفي كل شيء زم پر يقول ما زيد الا قائما فكونه قاعدا او مضطجعا چې ما زيد الا قائم نه زید مگر ولاړ دی یعنی ناس نه نو قیام او قعود یو بل سری ادا شان دی ما زيد الا قائم زید نه مگر ولاړ دی یعنی ملاسو نه دی زګه د سملاسېدو د ودرېدو په منځ کې سری منافات دي وانا شوي کنه انا احمد ذلك یا په مثال لري باندې بما ينافي القيام چې هغه ګوره اسانه خبره ده شوي چې په قصر افرادي کې با د دوه وصفونو په منځ کې منافات عدم ضروری دی او په قصر قلبي کې د دوه وصفونو په منځ کې منافات ضروری دی پوه شوي ولقد احسن صاحب المفتاح في اهمال هذه الاشتراط وصاحب المفتاح چې دی کنه مفتاح العلوم چې کوم مصنف ته نو هغه په کې دا شرط مهمل ګرځولې دی اندې به کې بیکار ګرځولې دی لان قولنا ذکر زمون دا قول ما زید الا شاعر واذا من ویل من هغه چې اعتقد چې اعتقاد انه کاتب وليس شبه شاعر چې دا کاتب دی او شاعر نه دی ما دا من ویل ما زید الا شاعر قصر قلب على ما سر به ودا قصر قلبي له چې تسلیق کړه بری باندې په مفتاح کې ما عدم تنافي الشعر والكتاب سره نه چې دا شعر او د کتابت په منځ کې منافاتو نشته نه وې دا کوم چې موږ دا شرط ولګو کنه نو صاحب المفتاح هغه دا شرط بیکاره ګرځول دی وې هغه چې دا شرط پکې نشته نه لکه ما زید الا شاعر نو یا چاته مې رشي چې چا اعتقاد دی چې کاتب دی حالا چې د شعر او د کتابت په منځ کې د منافاتو نشته ومثل هذا خارج عن اقسام القصر ومثل الذي من ده خارج بلا اقسام القصر اضافينا على ما ذكره المصنف چې ذکر کړی مصنف لکه پوه شو به معنی وې چا په کتاب ویلي دي کنه د خبره برابرول لپاره چې دا شرط په کتاب ولګو چې عدم تنافي او عدم تنافي الوصفين یا تنافي الوصفين دا چې نه دا شرط حسن دی د جواز شرط نه بلکې شرط حسن دی دا خبره غلطه ده مصنف په تشریح نه تصریح نه کړي لا يقال ودين ولا شيء هذا شرط الحسن چې دا د حسن شرط یعنی مطلب دا چې دا شرط پکې کېدل ضروري خو نه دي خو پکار دي چوشي ضروري خو نه ده خو څه دي پکار دي چوشي او المراد یا مراد لنا التنافي في اعتقاد المخاطب چې دا تنافي ده په اعتقاد د مخاطب کې چې د مخاطب په ذهن کې به دې په مېس کې منافات کوي که په ظاهر کې به نه خیر ده
پوه شو به معنی وېدا دوه خبره غلطی دي ولې لأن نقول من اما الاول دا الاولنی خبره یعنی او چې دا حسن د بار شرط دا خبره ولې غلطه ده فلانه لا دلاله لللفظ عليه زکه چې د لفظ دلالت نشته پرې باندې چې لفظ دلالت وکړي پرې خبره باندې تیرا دا د حسن د بار شرط ده پوه شو ما ان لا نسلم سررني چې موږ دا خبره مع حسن قولنا چې دا موږ دا قول چې دا حسن پرې حسن استعمال الا شاعر لمن اعتقده كاذبا غير شيء دا تر پر چې اعتقاد لري کاتب ته غیر شاعر ده واما الثاني ولا دویم چې یې په اعتقاد مخاطب کې پرې منافات ضروري دي ودا خبره غلطه ده دا ولې غلطه ده اما الثاني فهم خبر زكا غلطه ده فلان التنافي بحسب اعتقاد المخاطب معلوم زكا چې دا تنافي په اعتبار د اعتقاد مخاطب سره دا معلوم ده مما ذكره في نفس تفسيره هغه چې ذکر کړ په نفس تعریف طریقې ځکه هغه په تعریف کې دا خبره کړې ده چې ان قصر القلب قصر قلبي سدوي هو الذي يعتقد فيه المخاطب العكس چې مخاطب کې دا څه اعتقاد لري نو په تعریف کې دا مخاطب دا خبره به شته نو دا به دوباره ویل د ضرورت نشته فيكون هذا الاشتراط ضائعا نشبه دا شرط ګرځول ضائع يعني فضول واښو به نه وايضا لم يسيق في قول المصنف او دا اذا کې چې مصنف رحمت الله علیه کوم قول کړی كاغام غلط ده كم يقول ان السكاكي لم يشترط في قصر القلب تنافي الوصفين چې امام سکاکی رحمت الله علیه په قصر قلبي کې تنافي الوصفين نه دي شرط ګرځولي وعلل المصنف او تعليل ذکر کړی دی مصنف رحمت الله وجه ذکر کړی اشتراط تنافي الوصفين بقوله ليكون اثبات صفه مشعلا بانتفاء غيرها دا بار دې چې دا صفت ثابتول دا مشعر شي مشعر یعنی خبرداري ورګي په انتفاع غیر باندې وفيه نظر نو پدې کې نظر ده بوینه په شرع چې په شرع کې دا ذکر کړل شوی دی وقصر تعین اعم او قصر تعین دا عام دی من ان يكون الوصفان متنافيين فيه او لا کدوانه وصفونه به متنافي او کني لکه دا لپاره هم وی کنه دا قصر قلبي لپاره چې بری کې تنافي الوصفين ضروري دي او بقصر افراد له عدم متنافي الوصفين ضروري دي او بقصر تعین کې دوانه خبره دا عام ده کدوانه دی بل منافي او کني وكل مثال يصلح لقصر الافراد پس هر هغه مثال چې هغه صلاحیت لري د قصر افراد د پاره یا د قصر قلبي د پاره يصلح هغه صلاحیت لري لقصر التعین چې هغه جوړ شي د قصر تعین د پاره هم من غیر عکس لکه پوه شئ یعنی کم مثال چې د قصر قلبي د پاره او قصر افراد د پاره برابرۍ نه د قصر تعین د پاره دا غسته شي او چې کم د قصر تعین د پاره ته عقل نه هغه ضروري نه دي د قصر قلبي او افراد د پاره مونږ فواشوي وللقصر طرق النبي مکه خبرې کوي چې څلور طریقې دي د قصر ای به بیا ختم شي ان شاء الله